الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلاد بن عمرو بن جمو انصاری صحابي وو او د بدر په اصحابو کې شامل وو. دوی د خپل پلار حضرت عمرو بن جمو او رونو حضرت معاذ، حضرت ابو ایمن
او د حضرت معاویه سره د بدر په غزا کې شامل شوي وو. د حضرت ابو ایمن باره کې دا هم ویل کېږي چې دوی د دوی رور نه وو بلکې د دوی د والد حضرت عمرو بن جموح آزاد کړي غلام وو. د بدر جنگ لپاره چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم روانېده نو د خپل لښکر سره د مدینې نه بهر یو ځای دی سوقیا هلته هغوی قیام کړی و. حضرت عبدالله بن قتاده د خپل پلار په روایت بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بهر یو ځای و سوقیا چېرته چې کویم ویو هلته یې جوخت مونځ وکړو او د مدینې خلکو لپاره یې دعا وکړه. حضرت عدی بن ابي الزوا او بزبز بن عمرو دیزی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د قیام دوران او د ځینو روایتونو مطابق حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. دا عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ستاسو قیام کول او د اصحابو جایزه اخیستل ډېره ښه خبره ده، موږ دا نیک فعل ګڼو ځکه چې کله زموږ یعنې د بنو سلمه او د اهل حسیکه ترمنځ جنګ شوی و نو موږ همدې ځای کې ایسار شوي وو. پخوانۍ خبره هغوی کوله د اسلام نه مخکې د مدینې په مضافاتو کې سباب نومي او غر و. حسیکه همدغه غر سره یو مقام و چېرته چې په ګڼ شمېر کې په لوی شمېر کې یهودیان آباد وو. په دغه مقام دی وی چې موږ هم د خپل د ملګرو د حاضرۍ او اجازه مو اخیستې وه چې کوم خلک د جنګ طاقت لري نو هغوی لرلو نه هغوی له د جنګ اجازت ورکړی شوی و او چې څوک د دې قابل نه وو چې وسله اوچته کړي نو هغوی بیا واپس لېږدي شوي وو او موږ بیا د حسیکه د یهودیانو طرف ته پیشقدمي کړې وه او هغه وخت د حسیکه چې کوم یهودیان وو هغه په ټولو یهودیانو باندې غالب وو نو موږ هغوی بیا څنګه هم چې غوښتنه بیا مو وجلې وو او ډېر لوی جنګ شوی و د دوی یو بل سره. نو ځکه وو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امید دی چې کله چې به موږ قریش سره مخ کېږو نو هغه وخت به هم خدای پاک ستاسو سترګې د دې له طرفه به یخې ساتي، یعنې تاسو ته به فتح ترلاسه کېږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته ترلاسه شوی وه. حضرت خالد بن عمرو وایي چې کله چې ورځ شوه او نور چې کله راوخوتو نو زه خربا یعنې خپل کور ته لاړم. خربا وایي د هغې محلې نه امله چېرته چې د مسلمانانو کورونه وو نو هلته زما والد حضرت عمرو بن جموح وایي چې زما دا خیال و چې ته تللی یې. دا روایت چې کوم مخکې بیان شوی دی په دې کې لیکلي وو چې د والد عمرو بن جموح سره په د بدر په غزا کې شامل شوي خو والد د هغوی نه و شامل شوي او دې روایت هم دا معلومیږي او د وروسته چې کوم نور روایتونه دي نو هغې نه هم چې ما وایي چې تاسو به تلي نو ما ورته عرض وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوقیا په میدان کې د خلکو جایزه اخلي لګیا دي او شمیر روان دی. نو حضرت عمر وایي چې دا خو ډېر نیک فعل دی او الله زه دا امید لرم چې تاسو به غنیمت ترلاسه کوئ او په مشرکانو باندې د قریش په مشرکانو باندې به تاسو ته کامیابي ترلاسه کېږي. کومه ورځ چې موږ د حسیکې طرف ته پیشقدمي کړې وه نو دلته موږ انحصار شوي وو نو دا پخوانۍ خبره چې کومه وه نو دوی هم د دې تصدیق کولو چې کوم مخکې روایت راغلی دی د یهودیانو چې کوم یو بل سره جنګ شوی وو. حضرت خالد بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حسیکه نامه بدله کړه او سوقیا یې کېښوده. وایي زما زړه کې دا خواهش و چې زه سوقیا واخلم په بیه داسې خو ایمان مخکې سعد بن ابي وقاص
په دوه خانو په بدل کې دا ځای واخستو او د ځینو مطابق اوقیاو یعنی د 280 درهم په درهم اخسته وو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د خبرې ذکر وشو نو هغوی فرمایل چې ربیح البیع یعنی دا ډیره نفعمند سودا ده. حضرت فرمایي چې دا کومه خبره چې ما مخکې بیان کړه دا ټیک ده چې د دوی والد په بدر کې نو شامل شوی. خلاد د هغوی والد حضرت عمرو بن جموع او حضرت ابو ایمن درې واړه د احد په غزا کې هم شامل شوي وو او دلته دوی شهیدان عمدې کې دي درې واړه شهیدان شوي وو یعنی پلار او حضرت ابو ایمن او ورونم دا درې واړه دی د احد په جنګ کې شامل وو او د دوی والد د دوی پلار د احد په جنګ کې د بدر په جنګ کې نو شامل شوي او د دوی خواهش و د شاملېدو خو دوی د خپې د مجبورۍ په وجه په یو وخت کې د دوی مسله و یو وخت لږه ګوډه و نو سمه نه وه معذور و نو ځکه د دوی زامنو دوی د بدر په غزا کې د شاملېدو نه منې کړي وو او د دوی باره کې راځي چې د حضرت خلاد د والد حضرت عمرو بن جموع باره کې راځي چې د بدر په موقع حضور صلی الله علیه وسلم چې جهاد تحریک وفرمایلو نو د عمرو په خپه کې تکلیف په وجه د دې زامنو دوی منې کړي چې جنګ کې مشاملېږي او خدای پاک هم چې کوم معذوران و هغوی له رخصت ورکړی دی د جنګ نه نو په دې وجه زامنو دوی منې کړي وو چې موږ څلور زامن ستاسو روان یو نو بیا تاسو ساجد دی چې د خدای پاک له طرفه تاسو رخصت هم دی. نو دوی د باوجود له دې چې دوی خواهش لرلو د زامنو په وینا دوی د بدر په جنګ کې شامل نشو خو چې کله د احد موقع راغله نو عمرو خپل زامنو ته دا وویل چې تاسو زه په بدر کې شاملېدو ته نوم پرېښی د احد موقع راغلی ده نو تاسو ما نشي وسودرولی زه به لازمن زما او په احد کې به شریکېږم تاسو په هیڅ حال کې مسما نشي منې کولی او زه به په دې کې شاملېږم او اولاد چې بیا دوی له د معذورۍ په حواله دوی منې کول غوښته نو دوی پخپله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو چې زه پخپله د هغوی نه اجازت واخلم نو بیا دوی ته هغوی له لاړه ورته یې وځکړو چې زما زامن دې ځل بیا ما د جهاد نه منې کول غواړي او مخکې د بدر نه هم منې کړی وم اوس احد ته مې تلو ته نه پرېږدي او زه تاسو سره په دغه جهاد کې شاملېدل غواړم او بیا هغوی دا و چې قسم دې په خدای چې زه امید لرم چې خدای پاک به زما د زړه مراد پوره کوي او ما له به شهادت راکوي او زه به سره د خپلې دغې ګوډې خپې جنت کې داخلېږم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای امر بېشکه خدای پاک د ستاسو معذوري قبوله ده او جهاد په تاسو فرض نه دی. خو د دوی زامنو ته وفرمیل رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو دوی د دغه نیک کار نه مه منې کوئ که د دوی د زړه خواهش دی نو بیا دی پوره کولو ته پرېږدئ شاید چې خدای پاک دوی له د شهادت مقام ورکړي. نو حضرت عمرو خپله وسله راواخیسته او سره د دغې دعا هغوی د احد میدان طرف ته روان شو چې اللهم ارزقني شهادتا ولا تردني الى اهلی خائبا چې یا خدای ما ته شهادت راکا او ما د خپل د کور طرف ته د ناکام او نامراده مې واپس را نه ولې. نو خدای پاک هم بیا د هغوی دا دعا قبوله کړه او هغوی په هغه جنګ کې شهید شوي وو.
د حضرت خلاد د والدې د حضرت هند بنت امر د دې د والد نامه هم امر وه او د خاوند نامه هم. حضرت فرمایي چې د اسخر نامه هم او دې د حضرت جابر بن عبدالله ترور وو او د احد په غزا کې حضرت هند خپل خاوند خپل زوی او خپل ورور چې کله هغوی شهیدان شو نو د هغوی لاشونه په اوښ باندې کېښوده او چې بیا چې د هغې باره کې حکم وشو نو واپس هغوی احد ته بوتلی شو. بیا هملته په احد کې دوی ښخ کړي شوي وو. مخکې دوی مدینې ته راوستو لپاره دوی دا راوسته چې کله دې خبر شو چې شهیدان شوي دي درې واړه او بیا واپس بوتلو. د دې تفصیل بیا مخکې بیان شوی دی. د واقعي تفصیل داسې راځي چې دا د خدای پاک مرضي وه چې دا د احد شهیدان به هم په احد کې ښخېږي. د دغې تفصیل د دغې واقعي تفصیل داسې ملاویږي چې حضرت عایشه د احد د غزا باره کې خبر اخیستو لپاره د مدینې ښځو سره د کور نه بهر راوته او تر هغه وخته پورې د پردې احکامات نو نازل شوي او چې کله هغوی د حرا مقام ته ورسېده نو هلته د هغوی ملاقات د هند بنت امر سره وشو چې د حضرت عبدالله بن امر خور وه. حضرت هند خپله اوښه را روانه کړې وه او په هغې باندې د هغوی خاوند حضرت امر بن جموز، زوی حضرت خلاد بن امر او ورور د حضرت عبدالله بن امر لاشونه پراته وو. نو حضرت عایشې هغې نه تپوس وکړو چې ته څه خبره چې تا شاته خلک په کم حال کې پرېښي دي، یعنې هغوی ته نه د جنګ د میدان د خبر اخیستو کوشش وکړو. نو په دې حضرت هند ورته وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خیر دي، په خیر خیریت دي او د هغوی نه پس چې هغوی خیریت سره دي نو بیا هر مصیبت آسان دی، یعنې که چې هغوی په خیریت دي نو بیا هېڅ داسې خبر نشته دی. او دې نه پس هغوی دا آیت ویلو چې ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکفى الله المؤمنین القتال وکان الله قویا عزیزا. وکان الله قویا عزیزا یعنی خدای پاک هغه خلک چې کفر کړی وو هغوی د غصې سره داسې واپس کړ چې هغوی هېڅ ښېګړه ترلاسه نه کړی شوه. د خدای پاک په قتال کې د مؤمنانو په هکله کافي شو او خدای پاک ډېر قوي او کامله غلبه لرونکی دی. حضرت عایشې ته تپوس وکړو چې په اوښې باندې څوک دی؟ نو حضرت هند ورته وویل چې زما ورور دی، زما زوی دی خلاد او زما خاوند امر بن جمو دی. حضرت عایشه حضور فرمایي چې مخکې ما جوړسخر ویلي و خو د دې د خاوند نامه امر وه د حضرت هند. حضرت عایشې ته تپوس وکړو چې ته دې چېرته بوځېلی یې؟ نو هغوی ورته عرض وکړو چې دې ښخولو لپاره مدینې ته بوځمه او بیا چې هغوی خپل روانولو نو هغه هملته کېناستو په ځمکه. نو حضرت عایشې وفرمیل چې په دې باندې وزن زیات دی. نو هغې ورته وویل حضرت هند ورته جواب ورکړو چې دا خو د 2 اوښانو عمره وزن اوچتی خو دې وخت خو دا د دې بلکل الټه روان دی. نو بیا هغې اوښ ته څه غوسه وکړه، هغه ودرېدو خو چې د هغې مخې د مدینې طرف ته کړو نو بیا کېناستو او بیا چې هغې د هغه مخ د احد طرف ته واړولو نو هغه زر روان شو. نو حضرت هند رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او هغوی د دغه واقعې نه خبر کړ. نو هغوی وفرمیل چې دا اوښ په دې مامور شوی دی، یعنې د خدای پاک له طرفه په دغه کار لګولی شوی دی چې دا به د مدینې طرف ته نه ځي بلکې د احد طرف ته به ځي. هغوی وفرمیل چې ستا خاوند جنګ ته روانېدو نه مخکې څه ویلي وو؟ نو هغوی وویل چې کله چې حضرت امر د احد طرف ته روانېده نو هغوی د قبلې طرف ته مخ کړی و. دا یې ویلي چې خدایه ما د خپل
کور طرف ته د خپل خاندان طرف ته په شرمندګۍ واپس نه کړي او ماته شهادت نصیب کړه. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دغه وجه دا اوښ نه روانېدو او دا یې وفرمایل چې یا د انصارو ډلې تاسو کې ځینې داسې نیکوکاره خلک دي چې هغوی د خدای قسم وخوري او څه خبره وکړي نو خدای پاک د هغوی هغه خبره ضرور پوره کوي او عمر بن جموح هم په همداسې خلکو کې یو دی. هغوی وفرمایل چې ای هند د عمر بن جموح ښځې ته وفرمایل هغې چې ای هند کم وخت راسي چې ستا ورور شهید شوی دی نو د هغه وخت نه فرشتو په هغه باندې سوری کړی دی او په دغه انتظار کې دي چې دا به چېرته ښخېږي. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغو شهیدانو د ښخېدو تر وخته پورې هملته بیا ایسارو او بیا دا وفرمیل چې یا هند عمرو بن جموح ستا زوی خلاد او ستا ورور عبدالله په جنت کې یو ځای ملګری دی. نو په دې هند ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما لپاره هم دعا وکړي چې خدای پاک ما هم د هغوی رفاقت ته ورسوي. بل صحابي چې چا به ذکر کېږي هغه دی حضرت عقبه بن عامر. د هغوی د والدې نامه ده فقیحه بنت سکن وه او د والد نامه عامر بن نابی وه. دوی هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و. د دوی مورم او د دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیعت کړی و او حضرت عقبه بن عامر په هغو شپږو انصارو کې و چې د ټولو نه مخکې په مکه کې ایمان راوړی و او بیا دوی وروسته په بیعت عقبه اوله کې هم شامل شوي وو. د دې تفصیل مرزا بشیر احمد صاحب دا رنګ لیکلی دی په سیرت خاتم النبیین کې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په کوششونو مدینې ته د اسلام پیغام ورسېدو نو د هغې نه پس هغوی دستور مطابق په مکه کې د اشهر حرم دننه د قبایلو دوره کوله نو چې هغوی خبر شو چې د یثرب نه یو مشهور سړی دی سواد بن صامت هغه مکې ته راغلی دی. سواد د مدینې یو مشهور تن او د خپل بادرۍ او د نجابت د نورو خوبو په وجه کامل بلل کېدو او شاعر هم و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه پته معلومه کړه د هغه ځای ته ورسېدو او هغه له د اسلام دعوت ورکړو او هغه وایي چې ما سره هم یو خاص کلام دی چې نامه مجله لقمان ده. نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما ته هم د دې څه برخه واوروه چې کوم کلام تا سره موجود دی. نو په دې ورته سوید د هغې صحیفې یوه برخه واوروله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغې تعریف وکړو چې څه چې واورول شو دې کې ښې خبرې دي خو ما سره چې کوم کلام دی هغه ډېر اوچت او ډېر عرفه دی او ډېر د اوچت مقام دی. او بیا وی هغه ته د قرآن شریف یو برخه واوروله چې کله چې هغوی ختم که نو هغوی ورته وایي چې دا یو ډېر ښه کلام دی او هغه مسلمان شوی نه خو هغه په حقیقت کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړه او هغې د هغوی تکذیب یې نه کړی. خو افسوس دا دی چې مدینې ته چې هغه واپس لاړو نو زیات وخت ورته بیا میلاو نه شو او ډېر ژر هغه بیا په یو فساد کې ووژلی شو او دا د جنګ باس نه د مخکې خبره ده او دې نه پس هم د دې زمانې سره جوخت د جنګ باس نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا یو ځل د حج په موقع د قبایلو دوره کوله چې ناڅاپه د هغوی نظر په یو څو پردو کسانو باندې پرېوتو چې د اوس د قبیلې وو او د خپلو بتپرستو یعنې د خزرج خلاف دوی د قریش نه مدد اخیستو لپاره راغلي وو مدد غوښتلو راغلي وو او دا هم د جنګ باس نه د مخکې واقع ده یعنې دا د مدد غوښتنه هم د هغې جنګ د تیاری یوه برخه وه.
رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له تشریف یوړو او د اسلام دعوت یې ورله ورکړو او د هغوی تکرار چې واورېدو نو یو تن چې نامه ایاس وه بې اختیاره هغه دا و چې قسم دې په خدای چې د قبض طرف ته دا تن یعنې محمد صلی الله علیه وسلم موږ رابلي د هغې نه بهتره دی چې کوم لپاره موږ دلته راغلي یو یعنې د جنګ لپاره د مدد غوښتنې لپاره او دې نه بهتره خبره به دی چې د خدای پاک طرف ته زموږ رجوع شي خو د دغه ډلې سردار د کاڼو یو موټی ډک کړو د هغه په مخ یې وویشت او دا یې وویل چې چوپ شه موږ دې کار دپاره دلته نه یو راغلي او هغه وخت معامله هم داسې پاتې شوه خو دا لیکلي چې یاسې کله وطن ته واپس لاړو نو کله چې هغه مړ کېدو نو د هغه په خوله باندې کلمه توحید وه او دې نه څه موده پسې چې کله د جنګ باز شوی و نو د نبوت په 11 کال کې د رجب په میاشت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې یو ځل بیا د یثرب خلکو سره ملاو شو دا د نبوت د 11 کال خبره ده چې په یثرب دوی د مکې کې د یثرب خلکو سره ملاو شوي وو دوی د حسب نسب چې ترې تپوس وکړو نو معلومه شو چې دوی د خزرج د قبیلې خلک دي او د یثرب نه راغلي دي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر د مینې په لهجه کې دې ته وویل چې تاسو زما یو څو خبرې اورېدی شئ نو هغوی ورته وویل چې تاسو څه وایي نو هغوی کېناستو هغوی ته د اسلام دعوت ورکړو د قرآن یو څو ایتونه یې ورته واورول او د خپل د مشن نه خبر کړو نو هغو خلکو یو بل ته وکتل او دا یې وویل چې دا موقع ده دا هسې نه چې یهودیان بیا منور مخکې شي او دا یې وویل په دې دا ټول بیا مسلمانان شو دا 6 کسانو چې نامې دا دي ابو امامه اسد بن زراره چې د بنو نجار سره تعلق لرلو او په تصدیق کوونکو کې د ټولو نه مخکې و اوف بن حارث دی هم د بنو نجار و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه د حضرت عبدالمطلب د نیکه د قبیلې له طرفه و د مور له طرفه او رافع بن مالک چې د بنو زریق سره تعلق لرلو او تر هغه وخته پورې چې سوره قرآن نازل شوی و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه موقع هغوی له ورکړو او قطبه بن عامر چې د بني سلمه و او عقبه بن عامر چې د بني حرام و حضور فرمایم چې دغه صحابي ذکر روان دی د بدر صحابي د عقبه بن عامر او جابر بن عبدالله بن ریاب چې د بني عبید سره تعلق لرلو دې نه پس دا خلک رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه رخصت شو او چې تله نو دا عرض وکړو چې موږ اندروني جنګونو په وجه ډېر کمزوري شوي یو او موږ یو بل کې زموږ ډېر نااتفاقي دي موږ چې یثرب ته لاړ شو نو خپلو وروڼو ته به د اسلام تبلیغ کوو نو کیدای شي چې خدای پاک ستاسو په ذریعه موږ بیا یو ځای راغونډ کړي او بیا به موږ په هره طریقه ستاسو مدد لپاره به تیار یو نو دا خلک لاړو د دې په وجه بیا په یثرب کې د اسلام شهرت کېدل شروع شو دا کال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د یثرب والاو له طرفه د ظاهري اسبابو په لحاظ د یو بې یقینۍ غوندې کې حالت کې تېر کړی و او دوی به اکثر دا خیال کولو چې دا به ګور چې دې څه انجام کېږي او آیا په یثرب کې د کامیابۍ څه امید جوړېږي که نه د مسلمانانو لپاره هم دا زمانه د ظاهري حالاتو په لحاظ یو د بې یقینۍ زمانه و کله به د امید پلوشې ښکاره دی او کله به مایوسي راتله او هغوی به دا کتل چې د مکې سردارانو او د طایف رئیسانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مشن په سختۍ رد کړی دی او نور قبیلې هم یو بل پسې د انکار باندې مهر لګولی دی او په مدینې کې د امید یو پلوشه پیدا شوی خو چا به دا ویلی شو چې دا به دومره زیات چې مصیبتونه دي او علمونه دي د دې په طوفان کې او د دومره د سختو حالاتو چې کمې سیلۍ دي په دې کې به د قایمه پاتې شي او بل طرف ته د مکې د خلکو ظلمونه هم ورځ تر ورځې زیاتېده او هغوی په دې خبره ښه پوه شوي وو چې د اسلام د ختمولو بس همدا وخت دی او په هغه نازک وخت کې چې ډېر زیات نازک وخت په اسلام باندې چېرته نه دی راغلی رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی مخلص صحابیان
د یو مضبوط غر په شان په خپل ځای قایم وو او د هغوی د عزم او استقلال ځینې وخت په د هغوی چې کوم مخالفان وو هغوی هم په دې باندې ډېر حیرانېده چې دا تن څومره زیات د زړه طاقت لري چې یو څیز هم داسې نه دی چې دا د خپل ځای نه وخوځوي. او په دې زمانه کې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې په خاص طور یو روب د جلال کیفیت وو او هغوی به چې کله خبره کوله نو ډېر روب و جلال به و د هغوی په خبرو کې او د مصیبتونو په هغو طوفانونو کې په هغه توندو طوفانونو کې به هم د هغوی سر نور به اوچتېدو. او دا نظاره که یو طرف ته د مکې چې کوم قریش وو هغوی به په حیرانېده نو بل خوا کله کله به د هغوی په زړونو باندې لړزه هم راغله. او د دغه ورځو باره کې سر ویلیم میور دا لیکلی دی چې په هغه ورځو کې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل قام مخې ته داسې ولاړ لکه چې ځینې وخت به هغوی ته به د حرکت هم همت د هغوی ته نه کېدو او د خپلې آخري فتح د یقین نه ډک خو په ظاهره بېوسه او بېیار او مددګاره هغه وړه شانې ډله چې کومه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی سره چې کوم یو څو مسلمانان وو هغه زمانه کې لکه د یو زمري په خوله کې وو خو هغوی د هغه خدای د نصرت په وعدو باندې کامل اعتماد لرلو چا چې دوی د رسول په تور رالېږلي وو او هغوی د یو داسې عزم سره په خپل ځای باندې ولاړو چې هیڅ څیز د خپل ځای نه خوځولی نه شو. او دا نظاره یو داسې شاندار منظر به دې وړاندې کولو چې مثال د اسرائیل د هغه حالت نه بغیر بل چېرته نه ښکاري چې کله هغه د مصایبو او په عالمونو کې چې ګیر شوي نو د خدای مخې ته دا الفاظ ویلي چې زما آقا اوس خو زه صرف هم زه یوازې پاتې شوی یم. او بیا لیکي چې خو نه د محمد صلی الله علیه وسلم دا نظاره د اسرائیلي نبیانو نه هم په یو رنګ کې زیاته وه. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ په دغه موقع ویل شوي چې زما د قوم مشرانو تاسو چې څه کول غواړئ وکړئ زه هم د چا امید لرم نو ولاړ یم. نو بهرحال د اسلام لپاره دا یو داسې نازکه موقع وه چې یو طرف ته خو د مکې والو لخوا بالکل د ناامیدي حالتو په مکمل طور باندې خو په مدینه کې د امید یوه پلوشه پیدا کېدل لګیا وه دا چې کومو خلکو بیعت کړی و د دوی په وجه. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په توجه د هغوی طرف ته کته چې آیا په مدینه کې هم د مکې او د طایف په شان دی د هغوی تکذیب کېږي یا د هغوی قسمت په بل رنګه لیکلی شوی دی. نو چې کله د حج موقع راغله نو دوی ډېر په شوق بیا د کوره ووتو د بنا طرف ته عقبا ته لاړو او خدای خوا وکته نو د دوی نظر بیا د یثرب د خلکو په وړوکې شان ډلې پرېوتو هغوی هم دوی ولیده نو فورا یې وپېژندو ډېر په مینه او په اخلاص ورمخکې شو دوی سره میلاو شو. دا 12 کسانو چې پکې 15 خو ما وو چې کم تېر کال راغلي وو او تصدیق یې کړی و اوبه پکې نوي وو او د اوس او د خزرج د دواړو قبیلو نه و. د دوی نامې دا دي ابو امامه سعد بن زراره او بن حارث رافع بن مالک قطبه بن عامر عقبه بن عامر دې ظلم راغلي وو. یو ځل بیا چې سیرت بیانېږي لګیا دی او یو ځل بیا دوی حج لپاره راغلي وو. معاذ بن حارث دوی د قبیلې بن نجار سره تعلق لرلو او زکوان بن عبدالقیس قبیله بنو زریق سره دوی تعلق لرلو. ابو عبدالرحمن یزید بن سالم با ازبنی بلی او عباده بن سامد ازبنی او د خزرج قبیله بنی اوف سره دوی تعلق لرلو. عباس بن عباده بن نزله دی بنی سالم سره تعلق لرلو. ابو الحسن بن تهان دوی د بنی بنی عبدالاشال یعنی د بنی عبدالاشال سره دوی تعلق لرلو او د عوام بن سایده دی د عمرو بن عوف د اوس قبیله وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیل دی خلکو سره په غاټه کې ملاو شو او په دغه 12 کسانو سره چې د یثرب په حالاتو نه دی خبر کړی وو او دې ځل دوی باقاعده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت وکړو او دا بیعت په مدینه کې د اسلام د قیام د بنیاد کاڼی وو. په دې باندې بیا بنیاد پرېوتی وو او تر هغه وخته چې د
تور جهاد نو فرض شوی نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی نو په صرف هغه الفاظو کې بیت واغستو چې په کم الفاظو کې به دوی د جهاد فرض کېدو نه پس د ښځو نه بیت اخیستو دا چې موږ به خدای یو ګڼو شرک به نه کوو غلا به نه کوو د زنا ارتکاب به نه کوو قتل نه به ځان ساتو څوک به وژنو نه په چا به بهتان نه تړو او هر نیک کار کې به ستاسو اطاعت کوو او دویت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که تاسو په صدق او په ثبات په دغه لوز قایم پاتې شوئ نو تاسو ته به جنت نصیب شي او که کمزوري مو ښودله نو بیا ستاسو معامله خدای پاک سره دغه چې تاسو سره څه غواړي کوي به دا بیت په تاریخ کې د بیت عقبه اوله په نامه مشهور دی ځکه چې کوم ځای کې چې دوی بیت اخیستی و هغه عقبه بللی کېږي چې د مکې او د مینا ترمنځ دی او د عقبه لفظي معنی دی یوه اوچته غریزه لاره او د مکې چې دی رخصتېده دا 12 نوي مسلمانان د دې خواستو کو چې یو اسلامي معلم د موږ سره راولېږلی شي چې موږ ته د اسلام تعلیم راکړي او زموږ مشرکانو وروڼو ته د اسلام تبلیغ وکړي نو دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عبدالدار قبیلې مصعب بن عمر چې ډېر مخلص زلمی لک و هغوی وردي سره روان که او په هغه ورځو کې اسلامي مبلغ به قاری یا مقری بلل کېده ځکه چې د هغوی زیاتره کار به دا و چې قرآن شریف به اورول او همدا چې د تبلیغ بهترینه ذریعه وه نو مصعب هم بیا یثرب ته لاړو نو یثرب کې هغوی بیا د مقری په نامه مشهور شوي وو بیت عقبه ثانیه چې کوم و دا په د نبوت په 14 کال کې شوی و په دې کې 80 انصارو بیت کړی و حضرت عقبه بن عامر د بدر او احد او د خندق غزواتو سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شرکت کړی و او د احد د غزا په ورځ دوی په فوج کې د شین رنګ د کپړې په وجه دوی پیژندل کېده او دوی د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې په 12 هجري کال کې په جنگ یمامه کې شهید شوي وو حضرت عقبه بن عامر بیانوي چې ما خپل زوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې بوتلو د هغوی په خدمت کې موږ حاضر شو او هغه وخت هغه یو وړوکی هلک و ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زما مور پلار تاسو نظر شي زما زوی ته دعاګانې وښایي نو چې دغې په ذریعه دا خدای ته دعا کوي او په دې باندې شفقت وفرمایي نو ورته وفرمایل چې وایه اللهم انی اسألک صحة فی ایمان و ایمان فی حسن خلق و صلاحا یتبعه نجات چې خدای زه تا نه د ایمان په حالت کې صحت غواړم او ایمان سره د حسن خلق دعا درته کوم او د صلاح نه پس د کامیابي غواړم او خدای پاک دې د دغو صحابه درجات دې اوچت کړي حضور فرمایي چې دې نه پس به د امریکې یو ډېره پخوانۍ مشره احمدي ده هغې ذکر وکړو او د هغې جنازه هم د جمعې د لمونځ نه پس ته کوو د دې نه ما سسټر عالیه شهید صاحبه وه او دا د احمد شهید صاحب مرحوم اهلیه وه په 26 دسمبر کې وفات شوي دي خدای پاک دوی له ډېر اوږد ژوند ورکړی و او د کار کولو توفیق دوی له ورکړی و خدای او د معذورۍ نه هم بچ ساتلی وه 115 کاله د دې عمر و خدای پاک د دې درجات اوچت کړي ان لله و انا الیه راجعون امیر صاحب د امریکې لیکلي دي د دې باره کې چې دوی ته د کال 1916 کې د بیعت سعادت ترلاسه شوی و او دوی د کال 1963 نه واخلي تر 1965 پورې د امریکې کې د لجنه د صدر په تور د خدمت توفیق ترلاسه کړی و همدغه شان خدای بخښلی ته د امریکې لجنه معله کې د 500 کالو پورې د جنرال سیکرټري د سیکرټري مالی سیکرټري تعلیم د سیکرټري خدمت خلق
او د صدر لجنه مقامي په تور د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. همیشه جماعت سره او خلافت سره ډېر ژور تعلق ساتلی وو او د هر قسمه قربانۍ لپاره به هر وخت تیاره وه او ډېره شفیقه او مینه ناکه ښځه وه. دوی ته د جماعت احمدیه د امریکې ابتدایي وخت واقعیت زباني یاد و او اکثر به د هغې ذکر کولو. حضرت چودھری ظفرالله خان صاحب دوی خپل کور ته دوی ته هم موقع ترلاسه شوی چې خپل کور ته هغوی چودھری صاحب روټۍ له رابللی وو او د دوی خاوند مکرم احمد شهید صاحب مرحوم د امریکې په قامي عامله کې او د صدر جماعت د پیټرزبرګ ورته د خدمت توفیق ترلاسه شوی. د دوی په لواحقینو کې د دوی ایک یو زوی د عمر شهید صاحب هغه شامل دي. هغوی د تیرو 1800 کالو راهیسې د پیټرزبرګ جماعت کې د صدر په تور خدمت هغوی ته توفیق ترلاسه کېږي لګیا دی. دوی افریقن امریکن وو. د لجنه امریکې لجنه معامله صدر لیکي د سسټر علیه باره کې چې دوی د ژوند طریقه د دوی خبرې د دوی هر نقل حرکت د دغه خبرې ثبوت وړاندې کولو چې هغوی د خپل په بیت لفظ باندې ښه په پختګۍ سره عمل کوي لګیا دي. هغه بیت چې کوم هغه لفظ چې کوم هغوی 80 کاله مخکې تړلی وو او د هغوی خدمات صرف تر امریکې تر حده محدود نه دي بلکې د دې اعتراف کوونکي په ټوله دنیا کې خلک موجود دي او دوی چې کله د ټوله لجنه د پاکستان ماتحته به وه ځایي تنظیمونه بهرني د چې کوم بیروني لجنه دي هغه هم د لجنه پاکستان د صدر د ماتحت به وو. نو هغه وخت حضرت مریم صدیقه صاحبه چې د حضرت المسیح ثاني اهلیه وه او صدره وه د لجنه د پوره دنیا، نو هغوی له طرفه هم د دوی خدمات ډېر ستایل شوي وو. نو دوی لیکي چې سسټر عالیه نامه ایله لویسو د دوی چې کله کودن شوی وه ویلیام فرانک براوننګ یو افریقني میتودیسټ چرچ یو ډېر سرګرم رکن وو. نو د خپل واده په تیارو کې دوی مصروفه وو، واده کېدونکي وو. چې کله د دوی خاوند ته د احمدیت پیغام ورسېدو نو هغوی د خپل مور پلار سره احمدي شو او بیا هغوی خپل نامه احمد شهید ایښې وه. دوی ورسره واده خو بیا یې نه کړی. نو احمد شهید صاحب څه موده پس بیا د پیټرزبرګ د جماعت صدر منتخب شو او بیا هلته صرف په جماعتي طور مشهور نه شو بلکې په ټول ملک کې د خپلو تبلیغي کوششونو په وجه بیا مشهور شوي وو. او بیا د دوی یو زوی مو شو چې نامه دوی عمر ایښې وه او علي صاحب خپل احمدي سخرګنۍ کې خوځېده چېرته چې هغوی خپل د سخرګنۍ او د خاوند د پټ د جماعتي کتابونو مطالعه شروع کړې وه او دغه دوران بیا دوی د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه کتاب احمدیت یعنې حقیقي اسلام هم ولوستو چې دوی ولس سره ډېره متاثره شو. بیا دوی خپل کور کې به چې بیا د دوی کوم تربیتي کلاسونه کېده هغې کې هم دوی شریک کېدو. بیا یو ورځ بنګالي صاحب مکرم عبدالرحمن بنګالي صاحب چې مبلغ و د هغې لیکچر یې واورېدو د مسیح د صلیب نه د خلاصۍ او د کشمیر طرف ته هجرت باره کې د حضرت مسیح موعود مقیده بیانه کړه. نو د لجنه صدر به دې ته وایي چې دوی به وایي د لجنه صدر ته چې دی نه پس ما چرچ ته تلل پرېښوده او جومات ته مې تلل شروع کړه او بیا آخر کې ما په کال 1916 کې احمدیت قبول کړو. یو کتاب کې دوی دا لیکلي چې ما خپله نامه علي سنګ ایښې وه. وایي ما لوسته په یو کتاب کې نو خوښه شوې مې وه نو د احمدي کېدو نه پس ما همدا نامه خپله کړه. سسټر علیه همیشه به د علم په تلاش کې به وه. همیشه به دوی د جومات صفایي کوله، روټۍ به پخوله او مونځ به کولو. صرف دا نه چې علم به ترلاسه کولو بلکې په عاجزۍ به وکار عمل هم کولو. د جوماتي کارونه به هم دوی په خپل لاس کولو. د جومات صفایي کول، روټۍ پخول، دا کارونه به هم دوی کول. بیا وایي چې موږ به دوی لیدلي چې دوی به مونځونه کول، همیشه د الله اخلاق خبرې به یې کولې او د بیمارانو په تیمارداري موږ دا لیدلې ده او د چندو په ادایګۍ موږ دا لیدلې ده او څه تحریک هر وخت د نیکۍ به دوی کولو په لجنه کې. وایي د خدای بخښلي ټوله توجه په لجنه کې یو بل سره په اتحاد او په ورورولۍ پیدا کولو باندې مرکوز و او په آخري عمر کې هغوی لجنه ته ډېر خطونه هم لیکلي وو
وی یو آیت به دوی ډېر ویلو صدر لجنه لیکي چې ما دین اورېدلی چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. دا به همیشه ویل چې خدای په هغه خلکو سره مینه کوي چې دغه په لاره کې صفونه جوړ کړي وي قتال لپاره، او قتال کې داسې لکه چې هغه یو د اوسپنې دیوال دی. او صدر لجنه لیکلي چې په دوی ټوله کې مخکې په امریکا کې د جومات دپاره د فنډ بنیاد ایښی او داسې بیا دوی د مسلم سټوډنټ سکالرشپ فنډ هم د دوی شروع کړی و. د دوی په صدارت کې لومبی اجتماع شوی و. همدغه شان قومي صدامه د تبلیغ ورځ هم دوی شروع کړی و چې پکې به لجنه د قرآن په زرګاو نسخې او تبلیغي لیفلیټونه او تعارفي پمفلیټونه د ملک لایبررو ته به لیږل. او بیا دوی د لجنه یو میلتون هم شروع کړی و چې نامه هغه وخت چې کومه د لجنه صدر وه د پورې دنیا د چوټ یابه مریم صدیقه صاحبې، هغوی دغې نامه عایشه ایښې وه. او بیا هغوی د پات آف فیت او د آر ډیوټیز په نامه د لجنه لایحه هم شایع کړی و، چاپ کړی و. او د دې په تاریخ باندې د امریکې چې کوم لجنه ممبران دي هغوی ډنمارک کې چې کوم جومات جوړېدو هغې لپاره ډېرې قربانۍ کړې وې. همدغه شان بالټي مور او پیټرزبرګ وغیره کې چې کوم مشن هاوسونه دي د هغې د آرایش لپاره هم دوی فنډز ورکړي وو. او سسټر علي به دا وایي چې په هغه دور کې 98% لجنه هم هغه وه چې نوي بیعت یې کړو په جومات کې شامل شوي وو. نو ځکه موږ په شروع کې لجنه ته به صرف د مونځونو کولو او د روژې نیولو تلقین به کولو د روژې د میاشتو. همدغه شان فوراً د حجاب اخیستو په ځای مخکې څه مودې پورې به صرف سمو جامو طرف ته به د هغوی پام ګرځولو چې خپلې جامې حیادارې کوي. بیا به بله مرحله راځي چې حجاب په سره وي، پرده کوي. دا نه چې لکه څنګه نن سبا شروع شوی دي چې لجنه چې کومه پرده به کوله هغوی به خپلې پردې لرې کړې دي. نو دوی په مرحله وار طریقې سره د یو مرحلې نه بلې مرحلې ته راوستو کوشش کړی او د لجنه د تربیت. بیا دوی لجنه ته د قرآن د ناظره ښودلو هم ډېر کوشش کړی و. روزانه د هره ورځ د قرآن ښودلو لپاره به دوی پروګرامونه جوړ کړي وو. همدغه شان چې کومه لجنه به ناظره مکمله کړي نو روزانه به بیا هغې ته د تفسیر د لوستو طرف ته به د هغې پام ګرځولو. د دوی په کوشش د ناصراتو نصاب هم جوړ کړی شوی و چې په ناصراتو کې د دین د علم د زده کړې شوق پیدا شي. او په ممبراتو کې د قربانۍ روح د پیدا کولو کې هم دوی یو ښه پوره کردار لوبولی دی. همدغه شان د چندو حساب هم دوی ډېر په ماهرانه طریقه منظم وساتلو. او یو ځل دوی نه چې تپوس وکړی شو د جومات کې د داخلېدو نه پس چې کوم مشکلاتو نو دوی وی چې ما د جومات کې شاملېدو نه پس ډېر ابتلاونه لیدلي دي، خو د کمزورۍ نه په ځای ما همیشه د استقامت ښودلو د خدای پاک پر رضا باندې راضي پاتې کېدو کوشش کړی دی. همدغه سبق دی چې د تېرو 50 کالو نه زیاتې مودې راڅخه لجنه له ورکوم لګیا یم. د دې شخصیت باره کې لیکي چې د دې شخصیت د استقامت یو میناره وه چې ترې موږ ټولو رهنمایي اخیسته. بیا لیکي چې د اسلام په ټوله دنیا باندې غالبېدو باره کې دوی کامل یقین لرل. او دا به وایي چې کله به چې د اسلام فتح کېږي د جمهوریت احمدي چې کوم دا ناره ده چې مینه د ټولو لپاره نفرت د هېچا نه، دا به په دنیا کې د دې غلبه وي. همدغه شان په خلافت هم دوی کامل یقین لرلو او دا به د اسلام د فتح کنجي ګرځوله چې د خلافت نظام به قایم پاتې کېږي او انشاءالله په دې به فتح میلاویږي. او دا به همیشه ویلې. او بیا لیکي چې د پسونو فون کالز او د خطونو په ذریعه به هغوی به ممبراتو دغه پیغام د رسولو او په دې باندې هغوی د پوهولو کوشش کولو. او په 23 مارچ کال 2008 په یوم مسلموت باندې هغوی چې کوم لجنه پیغام ورکړی و دا و چې سږ کال په 1 جنوري 2008 په ټوله دنیا کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي په خپلو جوماتونو او په مشن هاوسونو کې راغونډ شوي د شکرانې په طور د تهجد مونځ دوی کړی و. نو او موږ به ولې دا نه کولو؟ دا خو هغه کال چې پکې زموږ د مسیح موعود د خلافت قایمېدو ته 100 کاله تېر شوي دي. او بیا دوی دا لیکي چې یا زما خدای د احمدیت په لاره کې چې څومره خنډونه دي دا ټول لرې کوم د هغه فتح وښایي چې د کوم لوس تا موږ سره کړی دی.
زموږ مسلمو د دغه جماعت بنیاد ایښی و او هغه موږ ټول رایوځای کړي وو، یو بدن زموږ جوړ کړی دی او په دغه وجه موږ احمدیان د یو بل درد محسوسوو، په ابتلاونو کې د یو بل مرسته کوو، یو بل لپاره دعاګانې کوو، د یو په خوشحالۍ بل خوشحالېږي، د یو په پریشانۍ بل غمجن کېږي. موږ د خدای پاک په فضل یو بیا ولیکي خپل پیغام چې کوم نو موبایل له ورکړی دی او ټول دلته احمدیانو لجناله چې د خدای پاک په ما خاص فضل دی او زه خوش نصیبه یم چې ما د جومات ترقي په خپل ژوند کې لیدلی ده. موږ په موږ د خدای دا مهرباني ده چې هغه موږ منتخب کړي وو د اسلام اشاعت لپاره او خدمت لپاره او موږ هر هفته د وخت د خلیفه آواز اورېدی شو، دغه په هدایاتو باندې په عمل په ذریعه موږ د دین او د دنیا ترقیات ترلاسه کولی شو. بیا آخر کې هغوی لیکلي چې زه دعا کوم چې زما خدای دی د اسلام په لاره کې چې څومره خنډونه دي د اسلام د فتح په لاره کې ټول د لرې کړي او زموږ ذات د خپل د دین د صحیح عکاسي کوونکي اولادې جوړ کړي او موږ له دې بې شمېره د دین مددګار راکړي. نو دغه شان هغوی لجنه په خاص طور مجل د کوم حالات دي د امریکې او نو مباید دي امریکایان هغوی راغونډولو کې د یو ډېر لوی کردار لرلو. د دوی زوی عمر شهید صاحب چې د جومات صدر دی په پیټرزبرګ کې هغې لیکي چې زما مور پلار د احمدیت او د خلافت په ذریعه د اسلام د دفاع کوونکي سپایان و. زما مور د مستقل مزاجه سره به تاسو خطونه لیکل، یعنې حضور فرمایي چې ما ته وی لګیا دي او زما پام به هم هغوی دې طرف ته ګرځولو چې د وخت خلیفه ته خط لیکه او بیا به یې دا وي چې دعا کوه چې زه او زما اولاد دې د خدای بخښلي په قدم باندې دې روان وي. او دوی لیکي چې د جومات خلکو چې په څومره په کثرت زما د مور باره کې د خپلو جذباتو اظهار کړی دی، نو مخکې ماته اندازه نه وه چې په څومره وسیع پیمانه هغوی سره د مینه او عقیدت لرونکي خلک موجود دي. یو بل احمدي د هغه ځای مقامي امریکنۍ سسټر علي عزیز لاډ هغه وایي چې د اسلام قبلولو نه پسته دوی د بطور احمدي یعنې عالیه شهید یو مثالي ژوند تېر کړی دی. کله چې هغې سیکرټري تعلیم و نو د هغې په وجه به چې زړه نه کېده چې کوم تعلیمي ټسټ هغوی جوړ کړی دی کې د فیل شي. موږ ټول به یو ځای د ټسټ تیاري کوله. د عمر کې مانه زیاته وه خو بیا هم ما سره د ملګرتیا تعلق و او یو خبره ما دې کې د لیدلې وه چې کله هم څه علمي سوال دوی نه کېده نو د خپل رای ظاهرولو په ځای به دوی همیشه چې کوم اسلامي تعلیم دی هغه به یې ویل او خدای پاک سره د دوی ښه پوخ تعلق و او د هغې په وجه به خلک د دې طرف ته ډېر کشش لرلو او دې طرف ته به راتله خلک. او بیا سسټر جمیله حامد دی د حامد منیر صاحب دی ملته مقامي امریکني احمدي دی، دی لیکي چې همیشه به ما د دوی دا وی او زه به ډېره خوښولم، زه به ډېره خوښ وم او زما د مور په مرګ باندې دوی یو ډېر د مینې نه ډک خط لیکلی و. د هغې په وجه ما د مرګ په فلسفې باندې د پوهېدو مدد میلاو شو. د فرشته سیرت ښځه وه او د وخت خلیفه سره مینه او چې کله به هم د مدد او د مشورې ضرورت و نو دوی ته به بس یو فون کال به موږ وکړو او دوی به صرف د یو فون کال په فاصله باندې به وو او همیشه به ما ته دا وایي چې د ژوند مقصد د جومات خدمت کول او د وخت خلیفه سره مینه کول پکار دی چې یو ځکه چې دوی په دې زمانې کې عبدالله دي او په دغه کامل یقین او خدای پاک سره په جوهري مینې کې ما همیشه دوی لیدلي دي او د رش په نظر به ما دوی ته کته. یو ځل باندې نه دا تپوس هم کړی چې دوی د مرګ نه ویرېږي نو دوی راته وایي چې تلل خو خپل محبوب له دي نو بیا ویره د څه خبره ده. او دوی له د اسلام او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د پیغام دوی یو جوړ علم لرلو او دوی هغه ټول عمر نورو خلکو ته رسولی دی. بیا یو بل مقامي امریکني احمدي دی ډاکټر رشیده، هغوی دا وایي چې په خپله هم په اسلامي تعلیماتو به دوی ډېر په سختۍ عمل کولو خو نورو خلکو ته به ډېره په مینه نصیحت کولو او د دوی په هر حرکت کې به د خدای پاک مینه ښکارېده. او یو زیات ځل وایي ما ته دوی سره د په کور کې د سردو ما ته موقع ملاوه شوې او موږ به یو ځای مونځ کولو او د قرآن تلاوت به هم کولو او دې نه پسته به هغوی ما ته خطونه ښیل چې کوم د
خلفا له طرفه به دوی ته راغلي وو، ډېر په مینه او په محبت به یې راته خیال او د خلافت سره د دوی د محبت اندازه د هغو نظمونو او تقریرونو نه کېدی شي چې کوم دوی لیکل. نظمونه به دوی لیکل او دوی چې ډېر صبرناکه وه. هره میاشت به ما دوی ته فون کولو، دوی نه به مې حال د دوی تپوس کولو د صحت باره کې. خو دوی چېرې څه ګیله نه وه کړې، بلکې همیشه د خدای پاک د احساناتو ذکر به کولو، شکر به کولو. همدغه شان یوه بله مقامي امریکنۍ احمدي ده، سسټر عزیزه الحاج رشید سسټر عزیزه د الحاج رشید اهلیه د هغوی دا وایي چې سسټر علي شهید صاحبه د مینه د ټولو لپاره نفرت د هیچا نه د دې مجسم تصویر وه. په بل ښار کې اوسېده، خو چې کله او زما مور سره د دې ډېره دوستي وه او زما د والدینو د وفات نه پس هم دوی دا تعلق نو ختم کړی، بلکې همیشه به ما ته داسې لګېدل لکه چې هغوی خبر دي چې زه کله ناراسته کېږم نو فوراً به دوی ما ته یو ایمان افروزه خط راواستولو. بیا یوه بله لجنه ممبره د خلد صاحب هغوی لیکي چې په کال 1949 کې چې کله زه په وړومبي ځل امریکې ته راغلم نو عالیه صاحبې سره زما تعارف شوی و او هغه وخت زه د 8 کالو وم او دوی سره زه په وړومبي ځل هغه وخت ملاوه شوم. ډېره مینه ناکه او ډېره پخه طریقه به ملاوېده او داسې شخصیت یې و چې ډېر ښه اثر به هغوی غورځولو په نورو او خلافت سره د دوی ډېر زیات دیرینه او ښه پوخ تعلق و. اکثر د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه سره به د خپلو د خط او کتابت ذکر به دوی کول او د لجنه امان الله امریکې لپاره د دوی خدمت ناقابل فراموش دی. عجیبه روحاني شخصیت او د 100 کالو عمر نه باوجود به دوی په جلسې کې شاملېدو او موږ ټول لپاره یو نمونه وه. خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي او د دوی نسل ته هم د دین د خدمت روح جذبه پیدا کړي، لکه څنګه چې په دوی کې وو، لکه څنګه چې دوی زوی هم اظهار کړی دی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.